الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जनाब सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जनाब मौलाना शाकिरुल्लाह से मौलाना इमरान से मौलाना इज़हार अहमद साहब मौलाना अमजद साहब दीगर उलमाए किराम और अदिकली दा अल्लाह पदीन मैनो मुसलमानानो कदरमनो गैरतमंद मुसलमानान रुणो दलता अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद न बरके दलता बरके अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अमजद साहब ज़मन सरदारलम शेरगढ़ के दौर हदीस दा आखिरी काल तालिब इल्म दे औस आलिम शो दस्तर बंदी बेकीगी अल्हम्दुलिल्लाह आगी तासु सरा औस तासु द बचो सरा द कुरान मजीद द ज़दकड़े द पारा ढेर मेहनत और ढेर स्तड़े और ढेर जद्दोजहद कई अल्लाह ने रदी द आज़ीम खिदमात और दा ढेर लुए स्तड़े और जद्दोजहद बल दरबार के कबूल व मंजूर की और अल्हम्दुलिल्लाह गंड का चान आइदल त ख़त्मुना उकड़ा अल्लाह ने दा ख़त्मुना दे माशुमान ता दागी मोर और प्लार था टोल रिश्तेदार होता दे पूरा कली था अल्लाह मुबारक गर्ज़ई उस्ताज़ान होते मुबारक गर्ज़ई अल्लाह ने दुआ दा चला सिलसिला द कुरान द खिदमत अल्लाह दल तजारी सारी कायम दाए मुसादी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मन दे इलाक़ा बाने द अल्लाह ढेर एहसान दे द दारुल शेरगढ़ पर शिकल की और हज़रत बाबा जिसे मुनव्वर अल्लाह मरक़दहू पर शिकल की दाई बरक़ात रवान दी और तकरीबन हर इलाक़े की चरतबंग हुज़ूर दारुल शेरगढ़ ढेर उलमाए किराम मंगत मिलावी हर प्रोग्राम की लस दो लस दिया लस पिंजल लस आलिमान द मल्क पहाड़ हर ज़े के मंगत मिलावीगी आवाइद दीन खिदमत कई या मदरसों के दरस व तदरीस कई या इमामत कई या खिताबत कई या दावत व तबलीग आए के लगी आई या न तरीक़त पलार के ढेर सिकम दे मकाम लरीन अल्हम्दुलिल्लाह द दीन अज़ीम खिदमत की बल्कि पूरा पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह द उलमा व द कुरान मजीद ढेर खिदमत कई पूरा दुनिया की इस्लामी वतनों के द टोल ना ज़्यादा द कुरान मजीद खिदमत आगा पाकिस्तान की सो काला मख की जद्दा की हो कॉन्फ्रेंस शो द इस्लामी दुनिया च कम दे की
د قرآن مجید خدمت ډیر کیږي. د سعودي عرب نمائنده وی چې په سعودي عرب کې په دې کال کې 15,000 حافظانو قرآن مجید یاد کړ. د پاکستان نمائنده وی چې یعنی په پاکستان کې په دې کال کې 53,000 حافظانو قرآن مجید یاد کړ. سعودی عرب کې قرآن مجید نازل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هلته راغلی دی، لیکن پاکستان علماء کرام د بے سر و سامانه په حالت کې او په غریبه کې او په خواره کې مدرسې چلی ستاسو مسلمانانو په امداد باندې او په صدقه باندې او د الله د دین عظیم خدمات کوي. الله دا سلسله دلته جاری ساری قائم دائم وساتي. 53,000 حافظان دا 100 کاله مخکې وو. 13 کال 8,000 حافظانو قرآن یاد کړو او سخ کال 8,000 حافظان پاکستان کې قرآن مجید یاد ډېر لوی خدمت دی. دا علماء کرام کوي او دې ته ډېر نوکرۍ ملاوي دي شي چې کوشش کوي دی کې الله استعداد ښودلی، قابلیت ښودلی، پوهه ښودله. کدی د دنیا کاروبار کوي او پیسه ګټي د هر چا نه به زیاته وګټي، لیکن دی دا خپل ځوانۍ او دا خپل عمرونه او دا خپل صحتونه د الله دین ته وقف کړي دي او د قرآن مجید خدمت ته چې کوم دی وقف کړي دي. ډېر لوی خبره ده، ډېر لوی مقام دی. ای سعادت بزور بازو نیس تا نه بخشد خدای بخشنده. دا سعادت د مټو په زور نه حاصلېږي، دا د الله پاک په فضل باندې حاصلېږي چې الله چانه د دین کار اخلي. د دنیا مال دولت دا د الله په احسان نه بلکې دا په خپل د الله پاک د طرفه یو تقدیر باندې ملاویږي. خو لیکن دا د قرآن خدمت دا د الله د طرفه عظیم احسان دی او دا یو ډېر عظیم نعمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دا دولت د قرآن دا د یجمعون نه ان د مال و دولت نه چې دا خلک را جمع کوي دا غینه عظیم دولت دی. الله پاک دې موږ په دې دولت باندې خوشحاله کړي. د قرآن دولت د قرآن نعمت باندې دی الله موږ ټول خوشحاله کړي. دې وجه نه چې کله دینی مدرسې او ډېر لوی کردار ادا کوي په دې وطن کې، نه انګریزان د دې مخالف دي، یهودیان د دې مخالف دي، عیسایان د دې مخالف دي او نور مذهبونو والا هندوان د دې مخالف دي، د مدرسې مخالف دي او د هغې خلاف کوي. او بیا زمونږ په وطن کې د هغې ایجنټان کله د اقتدار په شکل کې یو راشي او کله د اقتدار په شکل کې بل راشي. هغې د هغې ایجنډه پوره کوي چې کومه ایجنډه د یهودیانو ده، کومه ایجنډه د عیسایانو ده او کومه ایجنډه د امریکې او د برطانیې ده. دیم په هغه ایجنډه باندې کار کوي. کله وایي چې دا دهشتګرد دي او دین هموارو پار خطا شوی دی، مخکې به راته دهشتګرد وي او اوس وایي د مدرسو کې معصوم بچي دي. دا ښه شوه 20 کاله په خولې کې دهشتګرد زموږ خلاف چې کوم دی زود کا او زموږ د مسلمانانو په ذهنونو کې هم ورننه ویسته. نن د هغې نه په خپله په شا شو وي دا مدرسو کې معصوم بچي دي. نه خو موږ دهشتګرد یو نه معصوم بچي یو، موږ د ټول قوم نه هوښیار خلک یو. کله وایي دا جاهلان دي، جاهلان مدرسې جاهلان پیدا کوي. او د مخکې میاشتو کې د یو وزیر بیان راغی، وي دا
جاہلان دا دین مدرسوں نے پیدا کی، ناپویا خلق، بے عقل خلق، قمقل خلق دا مدرسوں نے پیدا کی. نما وقت کی طالبان تا دا خبر اکڑو چینے دل دا سندی پکار دا طالبان ملنگان دی ملنگان دا اللہ دین دا پارے ہر سپری خودی دی کور اور سراغلی دی مدرسوں کے ناس دی علم زدکی دا درویشان و ملنگان چھڑل پکار ندی کنی دا بدل خنشی. درے ورز پس مکتا نو پا لاہور کی وکیلان اور آگیر کو سمی ہوا نماواتی چھ بدی کی خود مدرسو جاہل حصو کم نشت دا ہوتا چھ چاہتو خیاران میں نو خیاران ہوتا را گیر کڑے آدھا مدرسو جاہلان ہوتا نینا گیر کڑے نو استو ہے چھ تو اس چاہتا با جاہلان وے او چاہتا با خیاران وے پس زبان حال سراغ دا خبر کولا چھ جاہلان خدا دا یونسٹو کے سان دیو دا کالجونو او دانگی طالبان دا خیاران دی وی خو نا لیکن حال دا تقاضا کولا ماوی چھ جاہلان دا دین سنگ پیدا کی مدرسونا مدرسوں کی خدا اللہ کلام ویلے کی دیشی دا واضح دا کندا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ویلے کی دیشی او دا زمانگ عقیدہ دا چھ دا قرآن امدر دا عقل او دا خیارتوب خبر بلزے کے نشتا دا زمانگ عقیدہ دا کنا کدا زمانگ عقیدہ نہیں نو دا غلط عقیدہ دا کنا دا زمانگ عقیدہ دا چھ دا قرآن امدر دا عقل خبر بلزے کے نشتا او دام زمانگ عقیدہ دا چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او خیار او عاقل انسان نہ دنیا کے پیدا شوی نہ براشی دا زمانگ عقیدہ دا کنا چھ اسرے دا قرآن مجید دا عقل و دا خیارتوب خبر وائی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقل و دا خیارتوب خبر ازدکی نہ دینا با عاقلان او خیار جاہلان با پیدا کی تو سنگا بھائی چلا جاہلان دا دینا پیدا کی دا یو غلط خبر دا ماوی منگ دا کالج یونیورسٹی سکول دا دی دا تعلیم خلاف نہیں مولیان دا خلاف نہیں دا خو فن دیز دا کے بے ڈاکٹری و فن دیز دا کے بے ضرورت دے انسانانو ترازی انجینئر خپل ضرورت دے ولا زمیندار خپل ضرورت دے ولا تجارت خپل ضرورت دے دا ټول سیزونه زده کول پکار دی خو زمنګ د ادارو د مدرسې او د کالج او د یونیورسټو د موازنه چې وکړي نه الحمدلله زمنګ ادارو او مدرسې د کارکردګي ډېره اعلی او اوچته ده او د یونیورسټو کالجونو دائی کارکردگی کمزوری دا دا پاکستان دا وزیر تعلیم چکم دا تعلیم مشری او دا آغا پلاس کی تعلیم دے او دا کالجون یونیورسٹی دا آغی پلاس کی اخپل بچی بانے تعلیم پا دا پاکستان پا یونیورسٹی کی نکئی آگے لے گی انگلینڈ تے لے گی اور یورپ تے لے گی اور امریکہ تے لے گی دا پاکستان جو سمر مالدار خلق دے و غٹ غٹ خلق چیزان توائی کروڑوں روپے لگئی خو پل بچے پا دی یونیورسٹوں کے نہ داخلے اور پا دی کالجونوں کے نہ داخلے وی دے کے سٹینڈرڈ چکم دے ایجوکیشن نشتا آدھے کے معیاری تعلیم نشتا لہذا زدہ بار ملک تلے گا چھ دا پاکستان وزیر تعلیم پا خپل تعلیم بانے عدم اعتمادو کی نو بل بپی سوک اعتمادو کی داغی پہ عدم اعتماد کرے دے دا پاکستان صاحب اقتدار خلق او مالدار خلق پا خپل وطن پا یونیورسٹو کالجونو او سکولونو بانے عدم اعتماد کرے دے بانے اعتماد نشتا چھ داغی پہ اعتماد نشتا زماو پہ سنگ اعتماد راشی
او که د دنیا د ګوټ ګوټ نه څوک وغواړي چې د دین معیاري او سټینډرډ تعلیم زه حاصلول غواړم دینی، نه به د دنیا د ګوټ ګوټ نه ستا پاکستان مدرسې ته به راځي. پاکستان مدرسه کې به ډېر اوچت تعلیم، دینی اوچت تعلیم دلته حاصلېږي. ستا هغه بار ملک ته ځي د دنیاوي تعلیم د پښو که د مدرسې کارکردګي خراب او دې مدرسې بندو او کالجونو یونیورسټۍ به داسې روانې، خیر دی هغې ډېر ښه کار کوي او د دې کار کمزوری دی. دا څنګه خبره ده؟ او د تعلیم سره تربیت د مدرسو چې کوم دی او اخلاق د مدرسو چې کوم ښودلی شي، هغه د هغې نه اخلاق نه ډېر ښه اخلاق دی او د هغې د یونیورسټۍ او د کالج د تربیت نه د مدرسې تربیت زیات ښه دی. په ټول پاکستان کې یو طالب به داسې نه وي چې هغه پینټ شرټ اغوستی او ګیرې خریلي او انګریزي سري، داسې یو طالب نشته. دی به اسلامی لباس کی او د اسلام موافق زندگی به تیری او د پاکستان په یونیورسټو کالجونو کې اسلامی دنیا ده، اسلامی ملک دی او چې څوک پکې سبقونه وایي هغه مسلمانان دي او هغه اسلام دعوه کوي، خو په ټول ملک کې به د اسلام جامه د هغې نه وي، شکل و شباهت به د اسلام سره موافق نه وي او جامه به د اسلام سره موافق نه وي. عمومي فضا داسې ده که نه، الا ماشاء الله لږ لږ کسان پکې د دې علماو د محنت برکت دی، د تبلیغ والا د محنت برکت دی، لږ لږ کسان پکې اوس پیدا کېږي ګیرو والا او دارنګې چې کوم دی حصے دی ساده و اسلامی لباس والا، خو اکثر دا بل شان دی. میں ټول پاکستان کې د مدرسې یو طالب به داسې نه وي چې 400 بورډرس کې او ستاسو خلکو نه مو اورېدلی دي چې په یونیورسټیو په کالجونو کې هلکان خو څه کوي جنکۍ هم آیس کی او 95% کی د مدرسو تربیت ښه شه که د هغې تربیت ښه دی. نو مدرسه بندول غواړي که خلک بندول غواړي، بندویم خو صحیح کوي. دیوی موږ د مدرسو اصلاحات کو، نو مدرسه کې اصلاح پکار ده که د یونیورسټۍ کې اصلاح پکار ده؟ هلته اصلاح پکار ده، دلته اصلاح دا اصلاح خو به ته د دې خلکو نه زده کوې، د مدرسو د خلکو نه به خپله اصلاح زده کوې. د یونیورسټۍ د کالج او د سکول اصلاح دی چې کوم دی هغه وکړه. په ټول پاکستان کې په یو مدرسه کې یو طالب به داسې وي چې هغه سره تمانچه قدرې هم وي، چاقو ورسره وي خو هغه ټماټر هم نه پرې کوي، دومره کمزوري د مرور پوزه خو د سره پرې کوي نه. او دغه خلک د تخریب کاری واقعات په دغه یونیورسټو کالجونو کې موږ ستاسو خلکو نه اورېدلي ډېر واقعات چې کوم دی شوي دي. دهشتګرد بیا موږ ته وایي او دی ښه خلک دی، د امن خلک دی، ناشنا خبره ده. موږ د هغې د تعلیم خلاف نه یو، خو د هغې د دې تهذیب خلاف یو، د هغې د دې کردار خلاف یو. په تعلیم کې خو دومره مقام ته دی نه رسي چې ګینه دومره ټکنالوجي دوی چې کوم دی حاصله کړي چې د امریکې مقابله وکړي، حاصله یې ولی شي او چې د چا بزرې سره حاصل کړي نو هغه ته بیا وګوره په جیلونو کې بیا یي که نه، دومره قابلیت خو نشته چې ګینه دومره په دای کې د قابلیت پکار چې دا ساینس کې ټکنالوجي کې دومره قابلیت وشي چې موږ د امریکې مقابله وکړو، موږ د برطانیې مقابله وکړو، موږ د یورپ مقابله وکړو،
معیشت د دومره مضبوط که چې موږ د چین مقابله وکړو، سیزونه دومره ارزان که چې موږ د غټو غټو ملکونو مقابله وکړو، دومره ارزانی پیدا کړه. ډالر کر خواخیږي او ستا روپۍ کم خوا راځي. معیشت په طور باندې تاسو چې کوم دی څه نشئ کولی، او دارنګې تجارت په باب کې څه نشئ کولی، په ساینس ټیکنالوجي کې څه نشئ کولی. ټول تعلیم مو ناکام او ناکامیابه دی. او بیا چې کوم دی زور مدرسو لشي، مدرسې خو اعلی تعلیم مار دنیا نه موږ ته خلک راځي وي موږ له چې کوم دی داخلې راکړي د دین په مدرسه کې او د پاکستان په مدرسه کې. او دا د امن اړې دي، د امن مدرسې. چېرته د مدرسې نه به تخریب کاري خوره نه شي. په دې علاقه کې څومره علماء کرام دي، حضرت محتمم صاحب رحمه الله نه واخله تر ننه پورې څوک پکې داس تیر شوی چا تخریب کاری کړې ده، بدماشي کړې ده، چاته نقصان رسولی دی. همیشه د امن او د صلح خبرې کوي که نه کوي؟ چې خلکو د جرګه ګرانه شوي لکه دا جرګه څوک نه مني نو موږ پسې راشي تراشه جي او زمونږ خبره خو نه مني، موږ پې ډېر دا وکړو، تاسو چې راشئ ستاسو ته یېرېږي، امن به قایم شي. دوه خاندانونه دي، دوه خلک دي، موږ لاړ شو، خدای پاک زموږ په ذریعې سره خلکو کې امن راولي. نو علما د امن د عیان دي که د بدامنۍ؟ د دې د یونیورسټو کالجونو نه الحمدلله زموږ د بناتو چې کوم مدرسې دي حیانه کې زنانه هغې نه فارغېږي، د حیا نه ډکې، د سر نه واخله تر نوکونو پورې به څوک څه ویني نه، دومره د حیا نه به ډکې. او د دې د یونیورسټۍ او د کالجونو نه چې کوم زنانه روزي نایب آوازونه کوي، میرا جسم میری مرضی، وایي که نه وایي؟ زما جسم زما کې د ملا څه کار دی؟ مولا صاحب د خپل منظوره ولې نه کوي چې زما جسم کې کار لري؟ هلکه ستا جسم کې موږ کار نه کوو، خو موږ چې دا خپل جسم دی په خپله چې کوم دی صحیح کړه. نو بس روزي او په اسلام آباد کې او په یو ځای کې میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نه که ته په خپله پیدا شوی خو بیا به ستا مرضي وي، که ستا دا بدن تا په خپله پیدا کړی بیا به ستا مرضي وي. دا بدن د چا پیدا کړی دی؟ الله. دا سترګې چا درکړي دي؟ دا عقل چا درکړی دی؟ دا غوږونه پوزه چا درکړې ده؟ دا شونډې او دا بدن چا درکړی دی؟ او دا حسن او ښایست چې پې نازېږي دا چا درکړی دی؟ دا خو الله درکړی دی. نو چې الله دا ټول هر څه درکړي نه الله پاک به پکې چې کوم دی هغې سره کار نه وي، د الله پاک د مرضۍ مطابق به چلی. که ته د ځان نه پیدا شوی نو خو بیا دغه وه، خو د ځان نه خو نه پیدا. دا زنانه دې له خو مقام او انسانیت د شریعت ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو زنانه هغه چې ماشومه د چا پیدا شو نو قرآن مجید کې الله فرمایي چې یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی هون ام یبدسه فی التراب. د خلکو نه پټېده وي زما لور شوې ده، هسې نه چې څوک راته د لور زیرې رانه کړي، پټ پټ به ګرځېده. بیا به سوچ کو چې آیا ټیټو سترګو باندې ځان سره وساتم، خلک به راته وایي چې ستا لور شوې ده، سترګې به مې ورته ټیټي، نو د هغې به وجود بیا وساتم او که نه په دې خاورو کې ور ومنډم. ام یدسه فی التراب، قرآن مجید کې ویلي دي که نه؟ نو بیا به یې خپله بچی راواغسته او ژوندی به یې چې کوم دی په خاورو کې ښخه کړه. یو سړی راغی حضور علیه السلام ته وایي ما باندې خپل لاس باندې 19 ماشومانې ښخې کړي دي. حضور علیه السلام سترګو مبارک نه چې کوم دی اوښکې را روانې وي، ته ځناور وې که څه؟ ته خو هغه وې ای زنانه
چې تا له اسلام ظلم بند که تا باندې به ظلم کېده، تا له چې کوم دی مقام درکې اسلام، تا باندې به خلک شرمېده. ای زنانه پلار به د باندې شرمېده او مور به د باندې شرمېده. تا له اسلام عزت درکن ته اسلام پسې شوې. انګلینډ کې یو سیمینار ډېر مخکې زمانه کې شو چې د زنانه څه شی دی خدای خبر. دې باندې د یو سیمینارو او ریسرچ به کوم او ډېر لوی لوی سکالران را جمع کړي انګریزان. هغې آخري اعلامیه دا جاری کړه چې دا زنانه دا یو زناور دی لکه د غوا په شان او د میخې په شان او د ګډې بیزې په شان، دا هم یو زناور دی. دا د هغې فیصله وه. ستا باره کې خو انګریزان او یورپ د زناورتوب فیصله ورکوي او اوس د یورپ چې کوم دی هغه تهذیب غواړي. کمعقل زنانه دي او دا زمونږ زنانه الحمدلله حیانه کې دا زنانه نه یادو. دا یو څو قسم زنانه دي چې مار دنیا ته دا ښایي چې د پاکستان زنانه بې حیا دي، د پاکستان زنانه حیانه کې دي، خو دا یو څو مردارې چې کوم دی هغه شته او بیکاره ښځې هم چې کوم دی هغه شته. دی موږ سړي سره شانه به شانه به کار کوو. الله تعالی دو عزت درکړی دی. دې سړي ته وي سار اوزه ته مزدور او ته به ماښام پورې ګرځې او ډغرې به وی او رزق په پیدا کې او ماښام به دې زنانه له او د خپلې بیبي له سیر وړه ګټې او بیا چې راشي نو دې ته به یې واچي او دا به په حیا عزت سره پخېږي او په خپله به یې وخوري. دا به خوږه درنه په کور کې ناست یې د بچو چې کوم دی خصمانه به کوي. الله والا حیا ورکړی، عزت ورکړی. تا له الله حیا او عزت درکړي، په کور کې د په حیا عزت سره کښېنئ. ته نه زه د سړو په شان چې کوم دی ګرځم او زه هغې سره به شانه کار کوم. نو سړو سره شانه بشانه بیا چېرته کولی شي؟ تقي عثماني صاحب دی دا مې کتنه آی کې دا فرانس ته تللی که انګلینډ ته یو ایرپورټ باندې چې کوم دی ویزه ودرېدم. ایرپورټ کې یو جهاز چې کوم دی ولاړو نو د هغې ځای یو زنانه وه او هغه زنانه واورې ورېدې. هلته خو ډېر یخنی موسم کې خو نورې واورې ورېدې او هغې سره څه وو د جهاز هغه پرې پورې انښتې وه او هغه یې صفا کوله. وي ما زړه کې وی چې تاسو وایئ چې یورپ کې د زنانو ازادي ده او هغې ته ډېر عزت ورکولی شي. دا څومره ذلت کار دی؟ دا کار خو د سړي کار و او دا د زنانه ته حواله دی. اوس خوري دی ډغرې چې دوی وایي چې موږ ازادي غواړو بس ډغرې دې خوري. موږ شانه بشانه کار کوو، ته شانه بشانه چېرته کولی شي؟ بیا خو پکې دا هم راځي د حیا عزت زندګي ده الله پاک دې زنانه وله ورکړې ده. ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. څنګه چې د سړو حقونه دي دارنګې د زنانو هم دي. او دا په زور ځان به خرابوي، میرا جسم میری مرضی. او دا خلک هم وایي که دا خلک د یورپ د زنانو د ظلم او مظلومیت نه خبر شي دا زنانه به توبې وباسي. بیا به دا نه وایي چې کنه میرا جسم میری مرضی. خو دې خبر نه دي، د آتی په غوږ کې ودري. انشاءالله وسرورو خلق دې پردې طرف ته انشاءالله راځي. ډینګي ماشه پیدا شو نو ټول خلکو ځان زنانو ته موږ وی ځان پټوئ. په دې ښاریو کې دې به ځان نه پټو. ډینګي ماشه راغی بس دې ځان د سر نه تر خپو پورې پټوي. پرده چار و ناچار پردې شروع کړه. اوس کرونا وایرس راغی نو اوس دې اودسونه شروع کړه. مخکې مسلمانانو اودسونه نه کول، اوس انګریزان هم اودسونه کوي. وایي دې اودس علاج دی. انشاءالله دی به منځونه هم شروع کوي انشاءالله. چې څوک منځونه نه کوي اب منځونه هم شروع کوي انشاءالله. روژې به هم نیسي انشاءالله. زکاتونه به دا خلک دین طرف ته روان دي.
زکاتونه به مو ورکوي انشاءالله، حاجونه به مو کوي انشاءالله، وټونه به مو ورکوي انشاءالله، هر څه به کوي. دا ټول دین طرف ته را روان دي، بل لار د خلاصي شته نه. کم ځای کې به خلاصېږي، بل هېڅ ځای کې دا نشي خلاصېدی. لہٰذا دا چې کوم دی روانه خبره ده او دغه ده، د یو بل سره لاس هم نه میلاوئ. مخکې ورځو کې یو پروګرام دی، نا پروګرام یې ښودلی دی، لاس نه میلاوئ، یو بل سره سنګل یې میلاوئ، داسې وزر یې داسې وخي سنګل یې میلاوئ. وایي ځکه چې لاس میلاو کړو دا کرونا وایرس دا موږ ته را منتقل کېږي او موږ به بیماران شو. او په ایرپورټ کې مې وختي واورېدم، وایي هغوی دا د خپو دا پنجې میلاوئ. نه هغوی وایي چې د لاس پنجې یا میلاوله یا د خپو پنجې یو شی. دا خبرې شروع شوې پکې. انشاءالله تعالی دا خلق برورو دین طرف ته چې کوم دی راځي، دا دومره توهم هم نه دی پکار. دا خلق خو موږ ته به وي دغه انګریزان او دا نورو خلکو ټول به موږ ته لګیا وو. مولیان توهم پرست دي، وهمیان دي او خیالي خبرې کوي چې دا بلا جنت او دا به دوزخي او دا بلا داسې فرشتې راځي او بره به اسمانونو ته خیږي او زموږ د اعمال به داسې په هوا کې روان وي او بره به علیین ته جین ته به راځي. دا توهمات دي، دا توهم دی، وهمونه دي، وهمونه دی به دا وی که نه. اوس په خپله دومره وهم دی چې په چین کې به یا څوک مړي یا نه ټول دنیا ایرپورټ یې بندې کړې. هلکه وایي زموږ د ځای نه به څوک نه ځي او نه به ورته څوک راځي او طوافونه یې پرې بند کړه او عمرې یې پرې بندې کړې او ایرپورټونه هم بند شو او یو بل ته نه ځي. دا توهمیان دي که موږ یو؟ توهم پرست دي که موږ یو؟ موږ وهمیان نه یو، موږ د الله دین بیانو، حقیقي دین دی او ستاسو دا هسې توهمات دي. دونه یاره پرې غالبه ده چې منځ کې چې کوم ځای څه شته نه او یاره پرې غالبه ده. دا څومره چې دی یو څیز له دا میډیا ډېر ترجیح ورکړي او لګیا شي دا میډیا، د دې کې څه چلي دا اکثر دروغي او دا څه سازش غونته وي. دې ورله ډېر زور ورکړی دی کرونا وایرس. دا ټول پروپیګنډې معلومیږي او منصوبې معلومي، پته نه لګي چې د دې پکې څه مقصد دی. څه زمانه مخکې دا کشران خو به نه خبر، خو دا مشران خبر دي. د اسمان کې وایي سیاره دا سکای لیب ورته وایي، هغه به راغورځېږي او څلورمه حصه دنیا به غرقي را روانه ده او په دومره رفتار باندې را روانه ده. تاسو زما خیال پته نشته د دې څیزونو. د مشران د اوس اوس تېر شوي زموږ د یادو خبرې دي. وایي دا را روانه ده، خدای خبر چې په کوم وطن به پرېوځي او دارنګې کومه دنیا به غرقوي، څلورمه حصه دنیا به غرقوي، لکونو خلق به پکې مړه کېږي. هلکه کوټو نه مه روځئ، بره مه ګورئ اسمانونو ته، نور ته چېرته ګورئ ونه ګورئ. دا خلق به ټیټ ټیټ روانو، دغه به یې دا کړي وو. دا توهمات دا دي که قرآن او حدیث کې توهمات نشته. توهم دا دی هسې شکیان شوي دا خلک، شک به ټولو به ښکته کتل، په سترګو باندې به یې رومالونه اچول، څادرې به ډېر هلکان نه په سرولې، بیا به یې څادرې په سرولې. موږ ته یاد دي دا. بیا چې څه وخت تېر شو نو وایي موږ یې اسکای لیب څه شو، یا خو په سمندر کې راوغورځېد ختم شو. نه موږ یې سمندر کې سلتې ونه والې، سمندر کې غټ غټ میان دي، خو میان خو به چې کوم دی پکې مړه کړی وی نو دا ښکاریانو خو به څه کار شوی چې کوم میان نیسي. دا دومره ها هو د ډېر وخت نه میډیا به کول، منځ کې صفر وخته خبره. دا یاد ساتئ دا کرونا وایرس دا هیڅ شی نه دی، دا به وخت ثابته کړي. دا به ټول دروغ خبرې، پته نه لګي چې د دې څه مقصد دی پکې. او داسې هم نه دی چې دا یو بل ته دا چې کوم وایي چې موږ یې چې دا
متعدی امراض دی یو بل ته مرض لګي دا د شریعت د روح نم خلاف دی. بخاری شریف کې حدیث واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی زما اوښانو یو اوښ مې په منو دا نور هغې ته په منتوب هغه نور ته مو ولګېده د نه بیماري بل ته او بل ته ولګېده. حضور علیه السلام دا خبره دی غلطه ده. فمن اجرب الاوله دا اول چې په من کېده دا چا په من که ده ته د کوم ځای نه ولګېد څه معنی دا تعدیت الله چې لګوي بېله خبره ده خو لیکن دا چې کوم دی تعدیت نشته. لا عدوه ولا تیرة فی الاسلام اسلام کې تعدیت نشته چې ګینې یو نه بل ته چې کوم دی لګي. دیو جن هر مسلمان به د بل مسلمان جوټس کی او دا جوټه دا د هغه دپاره شفا ده. اوس دومره توهم د هغې راغلی چې بس دې کې چې کوم دی جراثیم دي دا اوبې وڅښلې او بس دې کې به جراثیم او زه به بیمار شم او په کټ به پریوځم او بیا مې ډاکټران په علاج نه پوهېږي په ذهن کې یو ډېر لوی د شیخ چلی هغه داون ته جوړ کړي توهمات جوړ کړي. دا توهم پرېږدی یارې مارې پرېږدی مه یارېږئ. دا چې څوک په کرونا وایرس باندې نه مري نو هغه به نه مري نه څه اب شرط بچ کېږي. ما ته ووایه یو انسان به چېرته بچ پاتې شي ماشوم نه پاتې کېږي زنانه نه پاتې کېږي لوی نه پاتې کېږي سړی نه پاتې کېږي حیوانات به نه پاتې کېږي به زموږ دپاره یي نه دې خلاصېدی شي او نه بل نه دې د پاکستان صدر خلاصېدی شي وزیر اعظم او نه دې د افغانستان او نه د امریکې او نه د یورپ او نه د دنیا نه د چین او نه د بل ملک او نه د بل ملک نه دې غریب پاتې کېدی شي نه خان نه مالدار نه غریب او نه نواب او نه چې کوم دی مزدور کار نه زنانه نه سړی نه لوی نه واړه ټول به مري که نه به مري څوک به پاتې کېدونکي نشته. د هغې دپاره چې کوم سبب مقرر دی هغه هم الله مقرر کړی. هر سبب چې موږ ته پته نه لګي الله پاک ته چې کوم دی د هغې پته ده. لہٰذا دا ټول توهمات دي دې نه لږ ځان چې کوم دی هغه بچ کړئ او دارنګې د سکون او د اطمینان زندگی تیره کړئ چې څه تقدیر کې لیکي بس هغه باره راسي که ښه یې او که بدي نو بیا به ستا زندگی صحیح تېرېږي او چې ته نه د شپې هم یېرېږي چې هسې نه چې دا وشي د ورځې هم یېرېږي دا یاره چې کوم دی پرېږده. دا خلک یېرې پیدا کړي بیا په خپله چې کوم دی وروسته د هغې نه واپس شي نه دا خو داسې چل شو نه دا خو داسې چل شو. دا کرونا وایرس به داسې ختم شي لکه د مشرف چې پانسي څنګه ختمه شوه مشرف له پانسي ورکړي دنیا په سر راواغسته پانسي به ورکړي او پانسي به ورکړي او دلته باسونه شروع شي او یو بل سره چې کوم دی مشت ګریواني شروع شي بیا منځ کې سم نه وي. دا ټول څیزونه ختمېږي. دا ټول د دې منصوبې دي د دې غیر دینو منصوبې دي. دا یاد ساتئ بس خپل دین خپل الله خپل عالم خپله مدرسه خپل قرآن دی پسې تلل پکار دي. دا د کامیابۍ لارې دي. څه چې الله مقرر کړي هغه به وي. الله دې ستاسو د ټول نه رضا شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.